حامدا ومصليا ومسلما أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمین په مونږ تاسو باندې ډېر زیات انعامات او احسانات کړي دي. په هغه ټولو انعاماتو په هغه ټولو احساناتو باندې بنده لازم دی په بنده باندې چې د شکریا ادا کی. رب العالمین مونږ تاسو ته د شمیر نزیات نعمتونه را کړي دي او د هر یو نعمت شکریا ادا کول پکار دی. د هر نعمت شکریا یو لسانی وی یعنی زبانی وی او یو عملی یعنی بنده داسې عمل وکړي چې کوم نعمت ورکړي چې د هغې شکریا خود به خود ادا شي، نو دې ته شکریا عملی ویلی شي. د هر انسان دا خواهشي چې رب العالمین د نسل او د اولاد د ته اوخی، د نسل زیاد شي، اولاد پیدا شي. د حضرت آدم علیه السلام نه د انسانیت شروع شوې ده او دا به تر قیامت پورې چلیږي. نو انسان نه چې انسان پیدا شي، اولاد پیدا شي، نو دا یقینا چې ډېر لویه خوش قسمتی وي، د رب العالمین د طرف نه ډېر لوی نعمت وي. بندله الله رب العالمین اولاد ورکی، دا داسې نعمت ته چې د دنیا یو کارخانه هم د دې نعمت د تیارولو سوچ هم نشي کولی. انسان د الله د مرضی نه غیر نه پیدا کیږي او نه مړ کیږي. نو هر یو طاقت هغه عاجز دی د دې نه چې انسان په یو طاقت باندې پیدا کی. انسان پیدا کول دا د رب العالمین د طرف نه یو عجیبه مخلوق او د الله رب العالمین د طرف نه یو لوی د کمال او د احسان خبره ده. انسان د الله په اختیار او طاقت او په قدرت باندې پیدا کیږي. نو د بنده چې دومره لوی خواهش پوره شي چې الله رب العالمین د اولاد غوند عظیم نعمت ولور کی، نو د دې نعمت شکریا هم ادا کول پکار دی. نو مونږ تاسو د خپل بچو په سر د الله مخ کې سر په سجده شو چې یا الله شکر دی اولاد دې را کړی دی. کدا اولاد دې نو را کړی ما بستاسو کړیو، نه مې د نه په زور غوستی شو، نه په مینت، نه په زارې. پروردګاره چې تا نه را کو په هیڅ لاره درنه ما نشو غوستی، او دا ستا پیرزونه د انعام او احسان دی چې مال دې اولاد را کړی دی. او بنده چې سر په سجده ولګي، الله ته سجده ولګي او شکر ادا کی، نو دا شکر لسانی یعنی په ژبه باندې شکر ادا کا. او بل دې شکر عملی دا کوم اولاد چې الله رب العالمین درکړی دی، د دې په عوض کې داسې عمل وکړه چې پاغې الله پاک تا نه راضي خوشحاله شي. ماشوم چې پیدا شي دا نعمت دنیا ته راشي، اوس د دې ماشوم حقونه په والدینو باندې لازم شي. د ټولو نه اولنې حق د ماشوم د طرف نه په مور او په پلار باندې دا دی چې ماشوم دنیا ته راغی، نو ړومبنې د هر آواز رسولو نه مخکې د دماغو ته د اذان آواز ورسوه. دا د ماشوم د طرف نه ړومبنې حق دی په والدینو باندې چې بچې پیدا شو، الک دی که جنې، ماشوم دی که ماشومانو دی، ماشوم یا ماشومې ته ړومبنې د اذان آواز غوږو ته ورسوه. دا د ماشوم او د ماشومې د طرف نه ړومبنې حق دی په خپل مور او په پلار باندې. اوس د اذان حکم دا فرض واجب نه دی، بلکې اذان سنت دی. حضور علیه السلام په خپل باندې
حضرت حسن حضرت حسین رضی الله تعالی عنہما ته په وګو کې بانګ او اقامت کړي دي د دین معلومه شو چې فرض یا واجب نه دی خو سنت پیغمبر علیه السلام په خپل دا عمل کړي دي د خپل نوسو په پیدایش باندې نو معلومه شوا چې ماشوم دنیا تراشي نو په مور پلارې اولنې حق دا لازم شي چې دې ماشوم ته په دواړو غوږو کې اذان او اقامت کیږي خدا حکم فرضی نه دی دا فرض یا واجب نه دی سنت د پیغمبر علیه السلام خپل مبارکه طریقه ده بیا اذان چې ماشوم ته په غوږ کې کېږي نو په کم غوږ کې اذان او په کم غوږ کې اقامتو کې نو د دې مسله دا د فقهاو د امت دا مسله ذکر کړې ده چې ماشوم ته په ښي غوږ کې اذان وکا او په ګس غوږ کې ورته اقامت وکا دا حکم د ماشوم او د ماشومې د دواړو دپاره دی الګ پیدا شو که جینۍ نو اذان ورته په ښي غوږ کې وکا او اقامت ورته په ګس غوږ کې وکا اذان خو خلک پیژني چې اذان کم دی دا 15 وخت د جمعات نه چې په لاوډ سپیکر کم आवाज او اذان راځي دغه اذان دی اقامت ستوي نو په جمع والا چې کم نارینه د جمع منځونو عادي وي نو دوی پیژني چې اقامت ستوي د جمع نه وړاندې چې جمع ودرېږي نو امام مخکې شي مقتدیان رستو درېږي او شاته د اذان پشان الفاظ وویلی شي اخر کې د حي علی الفلاح نه پس قد قامت الصلاة دا الفاظ پکې وي دې ته قامت ویلی شي نو ماشوم لا په ښي غوږ کې اذان او په ګس غوږ کې اقامت کول دا د مور پلار په ذمه باندې د ماشوم د طرف نه حق دی بیا دا اذان او دا اقامت د هر आवाज رسیدو نه مخکې د ماشوم دماغو ته ورسوا حدیث مبارک کې راغلی دی چې کم ماشوم پیدا کیږي نو شیطان د دې پیدایش سره سم راشي او په دې ماشوم باندې حمله وکي او د شیطان حمله سی وي په دې ماشوم باندې نوکاره او لګي چې په دې ماشوم باندې نوکاره او لګي د دې د وجه دا ماشوم په جړا شي او په کم ماشوم باندې چې شیطان نوکاره او لګي دغه ماشوم بیا روانکاری وي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی تاسو چې کله ماشوم پیدا شي په ښي غوږ کې اذان ګس غوږ کې اقامت ورته وکړي شیطان د راتلو نه مخکې اذان او اقامت وکړي نو چې کوم ځای کې اذان او اقامت وشي هغه ځای کې شیطان نه ایساریږي دې کې دا مسله ووره چې کم ځای پورې د اذان आवाज رسیږي پیغمبر علیه السلام فرمای اغه زینو نه شیطان تختی او هر قدم سره ته هوا خارجيږي نه د دینه معلومه شو چې کم ځای کې د اذان आवाज کیږي څومره پورې आवाज رسیږي اغه ټوله احاطه نه بهر شیطان اوزي د اغه حدود نه شیطان روکیږي تختی نو چې ماشوم دنیا ته راغی شیطان په نوکاره لګی چیړ چاړ وسره کوي او دې د روانکارې جوړی او تا پریشانه کوي نو د دې نه مخکې د ماشوم پیدایش سره سم په ښي غوږ کې اذان وکا او په ګس غوږ کې ورته اقامت وکا نن دا مسله تاسو واورېدل نو تاسو بشکی چې او خو مونږ خدا سي نو کړي ماشوم لمونږ اذان لیټ کړي دي او یا د سراړو کړم نه دی او ماشوم د 14 کالو شو تر نن پورې مونږ ته مسله نو معلوم مونږ ول اذان او اقامت نه کوي اوس بس کو نو کتاب لیکلی دی چې اذان دی نه کړي نو خیر دی په تیر وخت ورته په غوګونو کې اذان او اقامت وکا به د والدینو په سر چې کوم ذمہ د ماشوم د طرف نه نو د والدینو به بیا هم په غاړه آزاد شي خو کار بے برکته او د نقصان ډک شوی دی د دې په وجه تاسو لچ الله نعمت در کی ماشوم یا ماشوم در کر راشي د دې نعمت شکریا بدا دا کې چې د دې ماشوم او د ماشوم حق ادا کا نړم به حق ادا چې ته په خیغه کې اذان او په غزغه کې اقامت وکي بیا ماشوم ته اذان مو کو اقامت مو کو
نو زمونږه صحابیات پاکي بیبیانې وې د حضور علیه السلام لیدل ورته الله نصیب کړي دي. نو هغه صحابیات دي. بعض صحابیاتو د حضور علیه السلام په حکم او په ارشاد او په وینا باندې په دې مسله به عمل کوي چې کله ماشوم پیدا شي نه د ماشوم ته ډومبې خېټې ته خوراک مه ورچوئ تر څو چې ماشوم ته د چته د نیک بنده د ولی الله د خولې لاړې او د هغې د الله د دوست بنده د خولې نوړی یا د هغه د خولې څه جوټه دې ورکړي نی. نو ماشوم چې پیدا شي نه دغه ماشوم لا په ښي غوږ کې اذان په ګز غوږ کې اقامت وکړه او د دې نه پس مور دې پیو ته ناچئ ړومبنې دې وله خپل پی نه ورکوي. د حدیث مبارک د حضور علیه السلام د فرمان مطابق پکار دی چې په علاقه کې کم بزرگ عالم دین وی نیک او ولی الله وی داغه د خولې جوټه راوړي یا د ماشوم ولا بوزي چې د خپل جوټه په خوله کې ورکا. نو که نور سنی نو دغه بزرگ ولی الله د خپل خولې لاړې روکاږي د ګوتې په سر او د ماشوم په خوله کې دغه د لاړو ګوته کیږي چې دغه ماشوم دغه لاړې اوروي ړومبې ورته د یو نیک بنده د یو ولی الله جوټه خېټې ته لاړه د دې نه پس خپل پی د مور ورکي. نو دغه ډېره مبارکه خبره شوه چې د ماشوم خېټې ته د یو د الله د دوست او د یو ولی د خولې لاړې او د هغه جوټه لاړه شي ورسي. پیغمبر علیه السلام لا عائشه بیبي فرمایي وی خلکو بخپل ماشومان چې پیدا شو راوستل به. عائشه بیبي فرمایي حضور علیه السلام به کور کې او خلکو بخپل چې ماشوم به پیدا شو تازه به په دغه ساعت به پیدا شوی د مور به جدا کو حضور له به راوز د الله محبوب د خپل جوټه ورکا. نه دا جوټه ورکول دی ته تحنیک ویلی شي. تحنیک دا سنت طریقه د فرض یا واجب نه دی چې ته نیک بندنی نو ته وی چې نه دله به زه مورې وی پی به وله نه ورکوم او د لږوې تندوې وجني نو دا جایز نه دی. دا حکم فرض یا واجب نه دی خو دومره د علاقه کې چې کم نیک او بزرگ بندی ولی الله وي د هغه جوټې پسې دا ماشوم بوزو یا هغه بزرگ راولو یا د هغه نه جوټه راوړه. دا سنت حکم دی حکم مسنونه دی فرض یا واجب نه رسي نه چې ماشومان تاسو د لوګي تندې بیا وجنه او بزرگ چې ته بل زیوي او ته پسې لرې زی او ماشوم د لوګو تند وجنه نو دا شی ټیک نه دی. او د دې نه علاوه تاسو ته به پته چې کله ماشوم پیدا کیږي هغه کور کې زنانه پوي وي چې دا ماشوم به کله پیدا کیږي. نو د دې نه یو ورځ نیمه مخکې د چرته بزرگ له لاړ شي او د هغه نه دی چې ته د هغه د خولې قجوره لونده کي او د کیدي د ماشوم له چې کله پیدا شي ړومبې د دغه قجوره ورته خوله کې واچي تالو پسې لږه شان اونخلی دا د هغه جوټه لاړه. حضور علیه السلام له چې خلکو به ماشومان راوستل یو ماشوم یو صحابي راوسته د حضرت ابو ذر رضی الله عنه ناغه ماشوم پیدا شو او چې څنګه پیدا شو سمدستی راوسته د حضور علیه السلام مخ کې پیش کړ الله محبوب ما کړ د الله د لوی نعمت راغله دی ماشوم ته خپل جوټه ورکا. نو حضور علیه السلام وتو فرمایل وی تا ځان سره سروړي دي کنه اخوا دی خو یو قتل وی تا ځان سر سروړي کنه جیب نه یو قجور راوست د الله محبوب دا قجوره مې راوړې ده. حضور علیه السلام زر هغه قجوره خولې ته کړه هغه په خپلو غاښونو مبارکو کې او چقوله پسته یې کړه او بیا د هغې نه لږه شان قجوره راواغېسته د قجورې هغه غوښه د ماشوم بره په تالو باندې اونخلوله او بیا ورته وی چې دې ماشوم له درله ما نوم کېښود ابراهیم. دا د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ مشریز ویو. نو معلومه شو چې حضور علیه السلام تحنیک کړی دی دا د حضور علیه السلام طریقه ده چې ماشوم پیدا شي په ښي غوږ کې اذان په ګز غوږ کې اقامت او په خوله کې ولد یو بزرگ او ولی الله خپل جوټه ورکي. نو دا د حضور علیه السلام طریقه ده چې د دې ماشوم ړومبنۍ غذا خېټې ته د یو بزرگ او د ولی خوراک او د هغه جوټه لاړه شي. نو دا سنت طریقه ده د ډیر لوی برکات وي.
ماشوم چې پیدا کیږي نو شیطان وسره چیړ چاړ کوي نو کار په لګي نو حضور علیه السلام فرمایل وی الله پاک د حضرت مریم علیه السلام ماشوم حضرت عیسی علیه السلام چې پیدا کېده هغه الله د شیطان نه بچ کړی دی نور چې څونه ماشومان پیدا کیږي نو شیطان وسره چیړ چاړ کوي نو کار په لګي نو چې څنګه پیدا کیږي دغه وخت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل پکار دی کچا اعوذ بالله او نو دا به ډیره بهتره خبره چې دغه زنه شیطان تختی که سمدستی خو ماشوم پیدا کېدو سره سم څوک وته اذان له میسر نه وي نه ته اذان پسې بوزي نو هغه پورې شیطان چیړ چاړ کوي نو دغه وخت خدا مورم اعوذ بالله ویل شي که د ډاکټر په لاس کې پیدا کیږي دا ډاکټر هم ویل شي اعوذ بالله نه چې دا دی او نو د دې ماشوم نه شیطان او تختی نو بیا دا ماشوم چې غټ شي روان کار بنوي د ماشوم دویم حق ادا شو چې اغله د یو نیک او د ولی جوټه ورکړې شو بیا د دې ماشوم د طرف نه په مور او په پلار باندې دریم حق هغه دا لازم شي چې دا بچي الله درکو یو ډیر لوی نعمت د لدرکو د دې نعمت شکریا بسنګ ادا کې نو تابانه دا حق د چې د دې ماشوم خکولی نوم کې د شریعت د قانون او د قاعده مطابق چې ناجایز نوم ورلکې نه د شرعي او خکولی بهترین نامه ورلکې دا د ماشوم د طرف نه په والدینو باندې حق دی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو سړی په ګیله باندې راغی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته شکایت او شکوه راوړل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته پوس کوي تا ته سم مسله ده نو دغه سړی وته وی چې زما زوی دی زما نافرمانی کوي زما خیال نه ساتي زما حق تلفی کوي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وته فرمای استاد ازوی چې استانا فرمانی کوي ته خفایت تګلمن لاړ شاغه مال راو غواړه چې زداغه نه تاسو کوم چې ول استا حق نه دا کوي خیال نه ساتي دغه سړی تل دی او دغه نوجوان د دې سړی غزوی غیر اغوسته دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته دغه نوجوان مخامخ شوی دی او تاسو ته نه کوي استاد خپل ستانه ګیلمن دی ته ولی نافرمانی کې حق تلفی ولی کې حق نه ادا کې دغه نوجوان په جړا شو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه تاسو کوي صاحب کزی او دو سلور خبر کوم ما ته اجازت کې نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمای یقینا ستا پلار ستا خلاف داوا کړی دا نو تا ته پورا حق او پورا اجازت حاصل دی چې ته د خپل پلار د دې داوی س دلیل او س جواز پیش کې چې پلار حق تلفی ولې کې ته جواب ورکا نو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه دا نوجوان تپوس کوي وی صاحب د دې بچي په مور پلار سره حقونه شته کنه صرف د والدینو حق په بچوي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې څنګه د بچو د پلار مور په بچو حق دی نو داسې د بچوم په خپل والدینو باندې پورا حقونه دي دغه نوجوان وته وی چې د دې بچي په خپل مور پلار باندې څه حق دی نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وای د والدینو په ذمہ باندې د بچو دا حقونه دي چې ماشوم له بخول نوم کی دي دا غینه په خپل تربیت به ورته ورکی دا غینه پس د قران احکام به ورته بیان کی دا د مور پلار په ذمہ لازم دي چې خپل بچو ته دا حقوق ادا کی دا نوجوان په جړا شوی صاحب ته خبره زمانه تپوسو که چې زما سنم پلار مالا ایخه دی عمر فاروق رضی الله عنه تپوس کی تعالی پلار سنم ایخه دی نه دغه نوجوان جاړي وی مال پلار جعل نم ایخه دی نه جعل دو معنی کی دی شي بعض علما وی چې د رنگ تک تور او بدرنګ نو دی ته جعل ویل شي او بعض علما وی چې د ګونګټانو ته جعل ویل شي
دغه نوجوان جاړي وي چې زه په لار روان یم، زه د پلار د خلکو د خندا کړی مې. خلک وایي چې هغه د ګونګټ روان دی، هغه د بدرنګه درنګه تک تور روان دی. دا ټوکې مسخرې را پورې خلک کوي، په ما ډېر بد لګي. خدا خو ما سره بل چا بد نری کړی. زما پلار صرف په نومونو کې دا نوم خوښ کړی د زما لپاره جعل نوم ایښی دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خفم شو او غصه شو، او دې بچی ته اړونه وی چې د پلار حق تلفی مکو، بلکې پلار ول د مجلس نو چې پاسه روک شر د زینزا چې تا د خپل بچی د پاره د نوم صحیح انتخاب نه کړي، پاسه زما د مجلس نه وی شړو. دی نوجوان ته بیا هم نصیحت پکارو چې خیر ته به د خپل پلار حق ادا کې، خو دا پلار چې د بچو دا حق ادا نه کې چې نوم ول صحیح او اسلامی کې نه دی، نو بیا بچو نه دم د حق تمه نه کوي چې بچي زما ولې نافرمانی کوي. نو معلومه شوه چې د خپل بچو صحیح او اسلامی نومونه ایښودل پکار دي. اکثر خلک تپوسونه کوي چې زه زوی دی یا لور دا دی لسنوم کې اقدمه، نو تاسو کرا کم از کم 500-600 نمونه په مشوره کې په کتاب کې لیکلي پراته دي او تاسو ته پته نه لګي. تاسو کرا کور کې په کتاب کې کم از کم 400-500 نمونه داسې دي چې الک در کر پیدا شي نو غلط نوم ایښودی شي. هغه 400-500 نمونه تاسو په کور کې دي، ما ته معلوم دی او تاسو ته نه دی معلوم. نن به تاسو ته مخیم چې هغه نمونه کم ځای کې دي. تاسو چې قرآن پاک کولاو کې نو د سر نه پړومبې مخ باندې د کانټې باندې یو طرف او بل طرف ته د الله پاک ښکلي ښکلي نمونه اسماء الحسنا دي، دا یو کم سل دي. او دا اسماء الحسنا ستا دپاره مشوره په کتاب کې د تلیکلي، په قرآن کې د تراغلی دي. او دا 99 نمونه دي، د دې یو نوم نه دې کې ځان له خوښ کا، نو په سر کې ته عبد ولګوه. مثال په طور مصور نوم د خوښ شو نو سر کې ور سره عبد اولګوا، یا رحمان نوم د خوښ شو نو فضل ور سره اولګوا، نو فضل الرحمن شو، عبد الرحمن شو، عبید الرحمن شو، عبد المصور شو، فضل کریم شو. داسې دا فضل کرم او یا ور سره رحمان یا عبد نوم ور سره ولګوا، عبید نوم ور سره ولګوا. دا ښکلي ښکلي نومونه دي. دغه 99 اسماء الحسنا دي. نو دغه 99 نومونو سره په سر کې فضل ولګوا، نو تا سره 99 نومونه شو. او یا دا فضل نه ته وای چې عبد وسره لګوم، نو اوس در سره 200 نومونه شو. اوس په دې کې هم ته نشي خوښولی، عبد وسره ولګوا په سر کې یا فضل ورسره ولګوا، نو تا سره خو هر وخت کې 200 نومونه په قرآن کې لیکلي موجود دي. ته د دین علاوه نورو پسې څه لګرځئ. او د قرآن پاک بالکل اخره را واړوه، په هغې باندې د حضور علیه السلام ښکلي ښکلي مبارک نومونه لیکلي شوي دي صفتي. په هغې کې هر یو نوم ستا دپاره جایز دی، ته چې کم یو نوم هم اږدې محمد ته په سر کې ولګوه. مثلا مصطفی نوم دی خوښ دی، نو ته محمد مصطفی کېده، صرف مصطفی کېده. عرض مې دا کو چې 400-500 نومونه هر وخت تا سره کور کې پراته دي، چې ماشوم پیدا شي نو چاته ټیلیفون مکو یا چا پسې زما چې کم نوم ورله کېدم، ته په دغه نومونو کې ځان له خوښ کا، او هغې نه چې هر نوم دی کېښود ستا په بچي باندې به ښه اثر وي. او بیا د حضور علیه السلام نومونه مبارک، هغې کې هر یو نوم چې د کېښود نو دا به ستا کور په دې باندې منور روښانه او بابرکته وي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی، اکثر خلک دا سوال کوي چې صرف محمد نوم ایښودل جایز دی که نه؟ نو بالکل صرف محمد نوم په دې خیال ایښودل چې دا زما د محبوب علیه السلام نامه ده، نو دا بالکل جایز، بلکې د جایز خو څه کې بالکل د ثواب خبره ده. د دې نه غوره بل نوم نشته چې تا کېښو. نو حدیث مبارک کې راغلی دی، په کم کور کې چې محمد نوم وي، په هغه کور باندې د ورځې او د شپې خدای پاک فرشتې مقرر کړي، د دې کور څوکۍ کوي. د پیریانو، د دیوانو، د مارانو، د لړمانانو، د هر یو شي
د غلغدو د جادو د سحر د کوړې د هر سنه به د کور خالی وي دغه فرشتي الله مقرر کړي ستا د کور څوکۍ به کوي چې ستا په کور کې نوم د محمد وي. نو خپلو ماشومانو له ښکلي نومونه کېده د فلمي اکټرانو نومونه وله موږ دی بیا به د لمانم نه درځي او وروستو به پیمانې بدلول به غواړي او بیا به بدلیږي هم نه. او د نوم اثر دا په ماشوم باندې وي چې ماشوم له د کوم نوم کېښوده د هغې نوم اثر به پې خامخا وي. ماشومانو له خلک ښکلي نومونه ایږدي دا د وړو حق دی په د خپلو والدینو باندې. یو ماشوم او یو بزرګ له چا راوسته وي دا ماشومه د یو شان زیل کوي قلاریږي نه مسلسل جاړي. بزرګ او عالم له راوسته وي دم پې واچوه. نو دغه بزرګ پې دم اچو خو هسې دی بزرګ ځان سره دا ماشومه په غېږ کې کېنولې ده او دغه بزرګ چې پې دم واچو نو د دې پلار ته یې له مخ راواړوي د دې ماشومې څه نوم دی؟ وایي جي د دې نوم دی نجاست. وایي دا نجاست نوم دی ولې کېښود؟ د نجاست معنا دا پلیتی، نجاست ګندګۍ غلاظت ډیران او پلیتۍ ته ویلي. وایي د دې ماشومې نوم دی نجاست. دغه بزرګ ته تپوس کوي دا نجاست نوم دی ولې ذهن ته راغلی او دی له دیخي؟ وایي جي بس خپل نومونو د قافیې ته مې کتل د مشرې لور مې نوم دی فراست، د دویمې لور دی صداقت، د بلې درېیمې لور دی نزاکت. نو وایي دی له مې نجاست نوم کېښود دا څلورمه ده. نو دغه بزرګ ورته وایي چې دا یو شان جاړي دا په دمونو هم نه قلاریږي. دی له دې نوم داسې خطرناک ایښې د خرابې معنی والا چې دا د هغې نوم د هغې خراب اثر د وجې یو شان کړېږي جړېږي. نو عرض مې دا کو چې خپلو وړو سره احسان کوئ نو د وړو حق ادا کې د ښکلي نوم انتخاب ورله وکړئ. بیا د دې نه وروستو د ماشوم بل حق دا دی چې ماشوم د عور وضو شو نو اوس ورله عقیقه وکړئ. د ماشوم عقیقه فرض یا واجب نه ده بلکې دا سنت مؤکد عمل دی. پیغمبر علیه السلام د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما د طرف نه عقیقه د خپل جیب په خرچه په خپله کړې ده. نو د دې نه معلومه شوه چې عقیقه کول دا هم د مور پلار په سر حق دی. د ماشوم د طرف نه لازم دی چې د مور پلار د خپل بچی د طرف نه عقیقه وکړي. چونکه حضور علیه السلام نارینه اولاد اونا نو حضرت حسن حضرت حسین لاین وسیو د دې عقیقې حضور علیه السلام په دغه مینه باندې کړي دي. نو معلومه شو عقیقې کول دا پکار دي چې د خپلو بچو وشي. بیا عقیقه تاسو ته ما وی فرض یا واجب نه ده او سنت عمل دی. نو د حضور علیه السلام په مبارکو تعلیماتو کې شته چې ماشوم له عقیقه کې نو که الګ پیدا شو په اومه ورځ ورله د طرف نه دوه ګډان یا دوه چیلی الال که دا د طرف نه عقیقه شوه. جینې پیدا شوه نو د جینې په عقیقه کې یو ګډ یا ګډه چیلی یا چیلی دا الال کا دا د دې ماشومې جینې د طرف نه عقیقه شوه او د مور پلارې غاړه آزاده شوه. عقیقې مطلب څه دی؟ عقیقه د الله پاک د طرف نه یو نعمت ملاوېدو باندې قربانی پیش کولو ته ویلی شي. نو تعالی الله پاک نارینه اولاد درکو نو د دې نعمت په درکېدو باندې تعالی الله درک د دې په شکریا کې تو دو چیلی لال کا دا الله ته نذرانه او قربانی پیش کا شکریا په تور. او چې ماشومه در کره پیدا شو نو لوی نعمت در کره راغی د دې ماشومې د طرف نه په شکریا کې الله ته نذرانه او قربانی پیش کړ د یو چیلی یا د چیلې په شکل. دا شکرانه شوه د الله د دې نعمت قدردانی شوه. اوس چا چې د خپل ماشوم عقیقه نی کړي او عقیقه کول هم نه غواړي نقصان به څه وي؟ حدیث مبارک کې راغلی دی وی الله پاک دا ماشوم تا سره غاڼه کړی دی
دا ماشومې تعالی درکوي دا بستاوي په هغه صورت کې چې د طرف نه ته عقیقه وکې او که عقیقه دې ونه کړه نو دا ماشوم به درنه بیالم دا به بیا ستاني نو چې کم ماشوم پیدا شي نو مور پلار له پکار دی کوي چې دا بچي ما ته پاتې شي او زما شي زمان نصیب شي نو بیا د مور پلار له پکار دی چې د ماشوم د سر عقیقه وکي او که عقیقه یو نکړه نو د الله پاک د طرف نه دا نعمت به الله اوچتای دا خوشحالي به الله واپس اخلي تاسو بوای چې زمونږ د دې غټ غټ بچی دی داغي عقیقې مونږ نه لري کړو داغي باوجود مونږ نه الله نه دی اغشته دا یو سوال زین ترازی چې غټ غټ بچی به د خلکو الله وی زبې د نوالم کتی عقیقه نه کینو غټو غټو بچو له خلکو عقیقه نی کړي په ور کوټوالي او هغه په عمر ته رسیدلی دي او بیا هم ته الله نه دی اغشته نو دا خدای حدیث سره ټکراو راځي نو نه ټکراو نه راځي خدای پاک دا نه ویلي چې غنی زبې درنه مړ کم بلکې دا وای چې دا مې تعالی درک ته به د دې عقیقه ادا کې نو ستا به کوم کتا د دې عقیقه او نکړه نو ستا به نه کوم تا به خوشاله نه کوم نو نن ډیر بچي د خلکو ګرځي خو اصل کې د مور پلار نه دی د والدینو په کار نه راځي د مور پلار سترګې په نه یخیږي نو بچي د چا شو ستا خو نشو ستا خو هغه بچی دی چې ستا پیدا دی ستا اولاد دی ستا په کار راځي په سخته کې ولاړی چې دا ته وای چې راشه مال هغه د لبیام نه درځي ته وای چې په درمسال کې د خټی کړي دي ته چاته आवाज کې غاړو خبرم نه تا باندې پروام نه کینو دغه ستا بچی نه لري دقیقې نه کولو دغه خراب اثر دی نور روایاتو کې راغلي دي عالمان به د قیامت پر ورځ سفارش کوي او د عالمانو شفاعت دا به قبلي چې عالم 50 لاس کې خو خدای دې او بقا الله عز وجل جنت ته د شهیدانو شفاعت بم قبليږي شهید چې 50 لاس کې خو خدای بوزمه خدای پاک ته خدای پاک وته زبو عز جنت ته بخله مره حاجیان به شفاعت کې ابم قبليږي او چې کم نابالغ ماشومان وفات شوي دی به د خپل خاندان د خپل مور پلار او چا په جنازه کړي دا ټول شفاعت بکي او خدای پاک به سره ټول قبل ټول به جنت ته بخي به او کتابونو لیکلي دي چې کم مور پلار د خپل بچو عقیقه نه د کړي دغه ماشومان نابالغ عمر کم عمره کې وفات شي نو دغه نابالغ ماشومان به د جنازې والو د خپل خاندان والا د ټولو شفاعت بکې قبليږي با او د مور پلار شفاعت بنه کوي او کوي کنه به قبليږي نو چې کم ماشومان نابالغ دي او مور پلار عقیقه نه کړي او مړ شوي دي نو د قیامت پرز کداغه ماشومان د مور پلار سفارش کوي اول بنه کوي خو کوي کنه به قبليږي د دې د وجه د خپل بچو عقیقه اوکه کچا عقیقه او نکړلا نقصان به دغه وي بل یو مسله ته ذکر کم اکثر فقهاو د عقیقه نه کول نقصان ذکر کړي دي چې ماشوم پیدا شو ماشوم یا ماشومه تر د عمر ورځې پورې د ماشوم باندې چې کمی بیماری راځي یا د په نصیب کې الله سونه تکلیفونه مرزونه بیماری یا په زندګۍ کې سخت لیکلي وي نو هغه ماشوم چې عقیقه شي هغه ټول تقدیر ول الله صفا کی د دنه د زندګۍ ټول تکلیفونه بیماری سخت مشقتونه سخت او تکلیف زندګي اخوا کی ختم کی ولا د بیماری اخوا شي او کومور پلار ول عقیقه او نکړه نو دا ماشومې سونه ډیر خوښ دي ځان د خپل سینې نه خوا کوي سینې نه پاسه راچولي دومره وته خوخي او دونه وته نیاز بیني خدغه ماشوم چې مور پلار عقیقه نکړه نه دی ماشوم سره دونه بدو کړل دی بد بیمارونه نخلاصيږي قبر ته به ورسي دا ماشوم بغټ شي قبر خور ته ورسي خود بیمار روزنه بخلاص نشي نو د خپل وړو عقیقه اوکه دې کې به د ماشوم د صحتم فائدہ وي او ستاد اخرت بم فائدہ وي او په دنیا کې بردا بچي په کار مرضی او کا حقیقت مو نکړه د وړو نو دا به بیا تاسو نقصان کیږي په دنیا په آخرت کې او دا بچي به په کار ناراضي د خپل بچو د عقیقو ډیر اهتمام وکړي
ازنو نن تا ته د عقیقې اهمیت معلوم شو او نن وې چې خو زما ماشوم خو د 10 کالو دی او د خو ما اړو عقیقه کړي نه د اوس بس کې نو کتاب لیکلی دی وی ماشوم چې پیدا شي نو په عمر ورځ ورله عقیقه وکا اکثر تاسو د طرف نه ټلیفون راشي او دا مسلې تاسو مان په ټلیفون هم کیږي چې ماشوم له عقیقه کوو د سپر ورځ ول عقیقه وکو نظر ټولو ته یو بنیادی مثلا نن خیم نو بیا به د ټلیفون کولو عالم ته د رجوع کولو ضرورت نه مزه اوسه مسله یاد کې مسله دا نه چې په کوم ورځ ماشوم پیدا شو د دغه ورځ نه مخکې چې د سر ورځي راتلون کې په هغه ورځ د ماشوم عقیقه وکا مثلا ماشوم د اتوار پر ورځ پیدا شو نو د اتوار نه مخکې ورځ د سی د خالی وی ماشوم د اتوار پر ورځ پیدا شو نو را روان د خالی ورځ دا به او مروزي د لاس په ګوتې وشمیرنو او مروز بوي نو د اتوار پر ورځ ماشوم پیدا شي نو د اتوار نه مخکینه ورځ د خالی د را روان د خالی پر ورځ دا او مرز د عقیقه ولکوا سنت طریقه بادا شي ثواب بدیو شي او کدا ورځ باندې ماشوم او مور بیمارو هسپتال کې نو بیا وسکه خیر دی حدیث کې اجازت راغلی دی حضور فرمایي وی که چانه خطا شي د غړم باندې عقیقې د غړم به او مروز خطا شو ماشوم سے ټیک نو د مور ټیک نو یا اسه بس دوی وته سم نشو نو را روان او مروز یعنی ورپسې خالی روز مثال کې یالوم ساسو ماشوم چې د سپرز پیدا شي دا غي نه یو ورځ مخ کې روز فرض کې بیا که دغه دویمه هفته کې خطا شو حقیقت نه نکړنو بیا بس کې واپسې یويشته مروز وګوره هم دغه ورځ خیال وسه د دینه پس چې په کوم ورځ کې استاخ وخلا ټول عمر کې ار کله حقیقت بیا کول شي په هر ورځ کول شي خو بیا دغه پیدایش نه مخ کې یو ورځ چې وا دغه اهتمام کړي بیا او ساتل شنو نور بم خوي نور علی نور بوي او که یو ماشوم عقیقه دی بالکل نه راکړي ماشوم د کال شو د دوو شو یا د لسو یا د شلو کالو شو نن درته اهمیت معلوم شو د ماشوم سخت ورځ د تخکاری چې خو د عقیقه مونږ نه راکړي دا تکلیفونه بیماری په د باندې ځکه اٹیک کوي او سمر ورځ نشته نن اهمیت معلوم شو نن ول د عقیقه نیت وکا او سب پروګرام او مجلس ولا مقرر کا او دغه عقیقه وکا اهتمام وکا تبا اهتمام او کې عقیقه به او کې په دغه روز به خدای دغه بیمارونو خلاص کی او چې غټ الک وی یا غټ جنیوی نو حقیقت کې د ماشوم سر خره لمشتا نو که غټ الک یا غټ جنیوی سر ولا نخره نو خیر ده خو خاص کر جنیلا چې هغه د او کال نوړې دلی نو سر کټکول د وخته کټکول دا ناجایز وي د جنکو د پاره نه د وجنه ماشوم یا ماشومه که حقیقت چانی کړي دغه واړه غټ شوی نو په تیر عمر عقیقه کول شي کتاب لیکلی دی حضرت حسن بصری رحمت الله علیه د عقیقه نو شوی نو د پته ولګی دا وې د سلويخ کالو نه عمر اوړېدل چې د پته ولګی ځان له پخپل باندې د اوخانو عقیقه وکړه نو معلومه شو چې په اوخ یا په غوا میخه باندې قرباني چې څنګه کیږي دغه شان پکې عقیقم کیږي تاسو د خپل وړو عقیقه او کې د تاسو د بچو د پاره د سر خیرات صدقه وی او خدای پاکي د دې تکلیفونو نه بچ کړي دین علاوه که تاسو د ماشوم عقیقه کوي ماشوم پیدا شو نو حضور علی السلام فرمای په و مروز تا ول خپل نوم خوخ کړي دا اعلانو ک چې د دې ماشوم نوم محمد مصطفی شو نوم خوښ شو اوس د دین وروسته ماشوم له عقیقه کې نو سرور له اخرایا دا سنت طریقه دا سر ورله اخرایا او په سر باندې زعفران ورله پورې کا او د سر نه چې دا کم وخته د بلیډ په ذریعہ را او شو کې را کټ شو نه دغه وخته غورځوه ما دغه وخته ټول راواله کده ډیر وسوینو د سرو زرو سره او تلا نو داغه په مقدار سره زر صدقه او خیرات کا او کسره زر د سرنی د سرو زرو قیمت سونه پیسې رسري نو دغه مر قیمت صدقه او خیرات کدا را ماشوم د سر صدقه شو او که ډیر وس دني گزاره حالي گزاره دي صرف کیږي نو بیا دغه د ماشوم د سر وخته او تلا د سپینو زرو سرانو ک سپین زر د سره سپین زر خیرات ک کني دغه سپین زرو سونه قیمت جوړیږي دغه مر قیمت خیرات کدا د ماشوم د طرف نه صدقه او خیرات شو دا د سر صدقه شو
نه ماشوم عقیقه وشوه. تاسو به وایئ چې ماشوم له په سر باندې زعفران ولې لګئ؟ نه په دور جاهلیت کې به چې ماشوم پیدا شو نه څه څاروی به یې ذبح کړه، د هغه وینه به یې راواغېسته، ماشوم له به یې په سر پورې کړه، وایي دا مونږ د ماشوم عقیقه کو. نه چې حضور علیه السلام ته د عقیقې احکام ملو شو، نو د دغې خراب رسم و رواج الله پاک بنیاد وستو. حضور علیه السلام ته حکم وشو وایي تاسو به د ماشوم سر خرای په سر به ول زعفران او خوشبو لګوي، نو زعفرانو کې خپل قدرتي خوشبو دا ول په سر لګوي، نو تاسو به د اسلام په یو حکم باندې عمل کې ثواب به وشي. د عقیقې حواله سره چې څومره خبرې دي یوازې په دې بیان کې نه پوره کیږي. تاسو ته چې څومره مسائل راځي نو تاسو د خپل مسائل پوښتنه کولی شئ. الله رب العالمین په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।